د پاکستان ایشیا کپ سکواډ کې به درې تبدیلیاں کیږي. بابر اعظم به هم د ایشیا کپ سکواډ ته راځي. بابر اعظم به هم د ایشیا کپ په سکواډ کې شاملېږي. ماهرین کم درې نمونه ښایي چې دا درې نمونه به په ایشیا کپ کې شاملېږي. کم درې نمونه به ډراپ کیږي په هغې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو چې کم غټ نمونه دي هغه ډراپ کېدو چانس دي صاحبزاده فرحان، محمد حارث اور حسن علي. دا درې کلاړیان به ډراپ کیږي. کم کرکټ ایکسپرټس دي وایي چې دا درې به ډراپ کیږي او دوی په دې به بابر اعظم، عثمان خان اور عباس افریدي دا چې کوم دی دا به د ایشیا کپ په سکواډ کې شاملېږي. بابر اعظم به صاحبزاده فرحان په ځای شاملېږي. محمد حارث وکټ کیپر بیټسمین دی نو د په ځای به عثمان خان شاملېږي. کم چې د یو ای لوبډله پرېښودې وه پاکستان ته راغلی و چونکې هغه اوس ډومېسټک ټورنامنټ کې ډېر زبردست بیټینګ وکړو. په یو میچ کې 138 رنزونه په 60 بالونو جوړ کړل. نو دا سلیکټرز چې کم نظر و هغې ځان طرف ته راوستو نو عثمان خان کېدای شي چې هغه هم شامل کړلی شي اور د حسن علي په ځای باندې به عباس افریدي شاملېږي. چونکې عباس افریدي اوس ټرای نیشن سیریز کې هم شاملول پکارو ځکه عباس افریدي یو داسې بالر دی چې د سره د ویریشن د سلو ون هم ډېر زبردست طریقې سره کوي. فاسټ بال پیس سره هم ښه زبردست طریقې سره کوي اور سوینګ ورسره هم شته، ان سوینګ اوټ سوینګ هم. نو تاسو له پته ده چې د کم شارجې ګراونډ دا ټریکي پیچ و په دې باندې بال سوینګ کېدو او هغه بالر پې کامیاب و چې چا سلو ون ښه طریقې سره کولی شو. نو د حسن علي په ځای عباس افریدي چې کوم دی یو ډېر بیسټ چانس و، یو ډېر بیسټ آپشن و پاکستان کرکټ ټیم سره، خو عباس افریدي دی ډراپ کو. نو اوس ماهرین وایي چې درې تبدیلیانې به کېږي. صاحبزاده فرحان به هم ډراپ کېږي، محمد حارث به هم ډراپ کېږي، حسن علي به هم ډراپ کېږي او دی په ځای به بابر اعظم، عثمان خان او عباس افریدي شاملېږي. چونکې زما په خیال باندې صاحبزاده نه دی ډراپ کول پکار. صاحبزاده له کنسسټنټلی موقع ورکول پکار دي. که چېرې ته ډراپ کې نو سایم ایوب خو دی په دې وجه نشي ډراپ کولی چې ورسره بالینګ کوي. سایم ایوب ورسره بالینګ هم کوي. نو په دې وجه خو ډېر ماهرین وایي چې صاحبزاده فرحان نه دی ډراپ کول پکار. صاحبزاده فرحان ته وکټ کیپینګ ورکول پکار دي. صرف حارث ډراپ کول پکار دي اور د حارث په ځای بابر اعظم په سکواډ کې ورچول پکار دي. بابر اعظم دې ورواچوي، حارث دې ډراپ کړي او صاحبزاده فرحان ته د کیپینګ ورکړي. چونکې کیپینګ چې کوم دی دا یو ځان له بیل ډپارټمنټ دی. د هارډ بال کیپینګ دومره اسانه خبره نه ده. دا یو پروفیشنل وکټ کیپر پکار چې ته په پلینګ 11 کې ځان سره وساتي. نو صاحبزاده فرحان زما په خیال یو پارت ټایم وکټ کیپر دی، پروفیشنل وکټ کیپر نه دی. ځکه وکټ کیپر دی یو ډېر اهم رول لري. که د چاته تاله یو اهم وکټ سټمپ مس کو یا کیچ ډراپ کو یا د شاله ایکسټرا رنز ډېر زیات لاړل نو په میچ باندې ډېر غلط اثر پرېوځي. نو زه وایم صاحبزاده فرحان ته کیپینګ ورکول داسې مطلب ښه فیصله نه ده. یو ښه وکټ کیپر بیټسمین په سکواډ کې ورچول او بل طرف له لکه دې ټایم کې پاکستان کرکټ بورډ چې کوم سلیکشن کمیټۍ ده هغې له فیصله کول ډېر زیات ګران شوي دي. ځکه نه صاحبزاده فرحان ډراپ کولی شي. که صاحبزاده فرحان ډراپ کوي هم به پرې تنقید کېږي. محمد حارث چونکې کنسسټنټلی ناکامه شو نو محمد حارث د ډراپ کېدو چانسز سیوا دی. خو که د حارث په ځای ته بابر اعظم ورشي نو بیا به وکټ کیپینګ څوک کوي؟ هماغه صاحبزاده فرحان به کوي. نو دی وایي چې صاحبزاده فرحان دې هم ډراپ شي، محمد حارث ته هم ډراپ شي، حسن علي ته هم ډراپ شي. د صاحبزاده فرحان په ځای د وکټ کیپر عثمان خان ورواچوي، د محمد حارث په ځای د بابر اعظم ورواچوي او حسن علي په ځای د عباس افریدي ورواچوي. نو ستاسو دې حوالې سره څه رایه ده؟ کمنټ لازمي وکړئ.